الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، قرآن کریم کی او په حدیثو کی د علم ازده کولو طرف ته ډیر ترغیب ذکر شوی. الله رب العالمین فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله رب العالمین هغه خلکو ته درجې ورکوي چې چاته علم ورکړی شوی، څوک د قرآن او د حدیث علم زده کوي، الله رب العالمین د هغو درجې اوچتوي. الله ورته په دنیا کې هم درجې ورکوي او په آخرت کې هم ورته درجې ورکوي. په دنیا کې هم ورته الله رب العالمین عزت ورکوي او په آخرت کې هم ورته الله رب العالمین عزت ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او بل ته یې وښي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره انسان هغه چاته ویلی چې څوک د قرآن کریم علم زده کوي. محترمو، علم زده کول د قرآن او د حدیثو علم زده کول د یوه اوچته مرتبه ده. کوشش پکار دی چې قرآن او حدیث ته سړی وخت ورکړي، دارنګې په خپلو بچو باندې علم وکړي، ځکه علم دا داسې یو شی دی چې دې سره هیڅ شی نه برابریږي. الله رب العالمین د دې په وجه باندې مور او پلار ته عزت ورکوي، په دنیا کې هم ورته ورکوي، په آخرت کې هم ورته ورکوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انسان ته غوره انسان ویلی چې څوک علم زده کوي، څوک قرآن زده کوي. بلکې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. څوک چې په داسې لار کې ووتو چې علم یې زده کاوه، او د علم د زده کولو ډېرې طریقې دي. سړی مدرسې ته ځي، علم یې زده کوي، مسجد ته ځي، د یو عالم خواله علم یې زده کوي، کتاب ګوري، دارنګې نن سبا د نټ په ذریعه باندې علم یې زده کوي. چې څوک د قرآن او د حدیث علم یې زده کوي، دې ته وخت ورکوي، الله رب العالمین داسې سړي ته د جنت هغه لاره اسانوي. نو ګوره دا علم څونه اوچت شی دی. محترمو، کوشش پکار دی چې په خپلو بچو باندې هم علم وکړو. نن سبا که موږ ګورو نو اکثر ماشومان علم طرف ته نه راځي، او نه پې مور او پلار دا کوشش کوي، ځکه ظاهرا په هغې کې څه پیسې ورته نه ښکاري. لیکن محترمو، که چېرته موږ دا عقیده وساتله چې د قرآن په وجه باندې سړی اوچتېږي، د قرآن په وجه باندې دنیا او آخرت ښایسته کېږي، الله رب العالمین داسې سړی چېرته هم نه خرابوي. دا غوره انسان دی د الله رب العالمین په نزد باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غوره انسان ویلی. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم غوروالی په عابد باندې داسې دی لکه څرنګه چې سپوږمۍ دا غوره ده په ټولو ستورو باندې. بلکې دې عالم دپاره په اسمان او په ځمکه کې نور مخلوق بخانه غواړي، تر دې چې په سمندر کې ولا میان دا ولا هم بخانه غواړي. ګوره محترمو، دونه دا مرتبه د دې عالم سړي اوچته ده چې چا علم زده کلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین فرمایي: وقل ربي زدني علما. ووایه پیغمبره چې ای رب زما علم سیوا که. ګوره د مال د اضافي سوال پکې نشته، دارنګې د بل شي د زیادت سوال نشته. سړی سوال کولی شي د الله رب العالمین نه د هر شي، لیکن دا علم دونه اوچت شی دی چې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي چې وقل ربي زدني علما. نو ما تعالی دا پکار ده چې علم زده کړو، د الله رب العالمین نه دا دعا وغواړو چې ربي زدني علما. ای رب ماته علم سوا که، ماته علم راکه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته چې اللهم انی اسألک علما نافعا. یا الله زه ستانه غواړم هغه علم پیداناک علم، علم نافع دنه غواړم. دا دعا به غوښته. محترمو، دا علم ډیر اوچت مرتبه لري او ډیر اوچت منصب دی چې الله رب العالمین یې چاله ورکي.
او علماو ذکر کړي دي. وایي ګوره قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکلوا مما امسکن علیکم. سورة المائده کې الله رب العالمین فرمایي چې دیو تپوس کې استانه چې څه شی حلال کړی شوی دی دیو دپاره، نو ورته ووایه پیغمبره چې حلال کړی شوي ستاسو دپاره پاک خوراکونه او هغه څه چې تاسو تعلیم ورته ورکلی د هغه زخم کوونکو نه چې تاسو لیږونکي وئ او تاسو ورته تعلیم ورکلی د هغه څه نه چې الله رب العالمین تاسو ته ښودنه کړي. مانه یو سپی دی او هغې ته یو سړي تعلیم ورکړه او هغه ښکاري شو به یې ښکار کاوه، نو د دې سپي دا ښکار چې کوم دی دا بیا حلال دی. نو ګورئ بل حدیث کې راځي چې سړی بې ضرورته سپی ساتي نو هر ورځ د هغې د ثواب نه او د اجر نه یو قیرات کمیږي چې بې ضرورته سړی سپی ساتي. لیکن محترم علماو دلته یو ناشنا خبره ذکر کړې، وایي تاسو وګورئ چې هغه سپی چې سړی ساتي بې ضرورته د هغې قدر نشته دی، لیکن کله چې ورته تعلیم ورکړی شو نو د هغې ښکار به حلال شو. نو چې کله انسان علم زده کي، قرآن زده کي، دارنګې محترم حدیث زده کي او علم وکړي دا او بیا پې عمل هم کوي، د دې انسان به مرتبه څونه اوچتوي. محترم دنیا هم ښایسته کېږي، آخرت هم ښایسته کېږي. او زموږ دپاره دا پیدا ده سړي سترګې رڼا شي د علم د وجې نه، سړی دا وپېژني چې الله رب العالمین په دې قرآن کریم کې څه ویلي موږ ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته خبرې زده کړي. محترم د علم له وخت ورکول پکار دي، په خپلو بچو باندې علم کول پکار دي. د مور او پلار قدر به بیا دا بچي کوي چې کله علم وکړي، ځکه قرآن کریم او حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول حقوق ذکر دي. د مور او پلار حق پکې شته، د رونو پکې شته دی، د خویندو شته، د ګاونډي شته دی. خو چې کله سړی علم وکړي او جهالت ختم شي محترمو، نو کوشش دا پکار دی چې د قرآن او د حدیث زده کړه وکړو، په خپله هم وکړو، خپلو بچو باندې هم وکړو. زموږ به د دې د وجې نه دنیا هم ښایسته معاشره به هم ښایسته محترمو، کورونه به هم ښایسته او زموږ به بیا آخرت هم ښایسته. الله رب العالمین دې موږ ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.